ډیره مننه حضرت علی خان، ستاسو ډیره مننه تاسو راغلی. زما نوم زاهد مهسود دی. زه دلته ډیویژنل فارسٹ افیسر خیبر فارسٹ ډیویژن کار کوم. 2019 کې مرجر وشو، نو هغې نه پس فارسٹ ډپارټمنټ او ګورنمنټ دا ضروري وګڼله چې موږ خپل مینجمنټ چې کوم دی هغه ایکس فاټا ته ایکسټینډ کوو. نو هغې دپاره چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د 2002 والا فارسٹ آرډیننس و، نو په هغې کې په 2022 کې څه امینډمنټ وشول او هغه امینډمنټ کې دا و چې کوم فارسٹ مونږه مطلب په نوره سیټل ایریا کې کوم فارسٹ مینجمنټ کو هغه مینجمنټ هلته هم ایکسټینډ کړل. خو هلته هغې طریقې کار چې کوم دی که نه هغې طریقه کار د ځنګلو مینجمنټ هغه په د 2022 امینډمنټ کې چې کوم طریقې کار راغلی دی هغه بیسیکلی دا کنسپټ دی چې هلته مونږه د خلکو د کمیونل فارسٹ چې دي فارسٹ ډپارټمنټ به د خلکو د کمیونټي سره جوائنټلی مینیج کوي. نو سمپل غدا دی چې هغه د خلکو په مرسته سره کوم ځنګل هلته چې دی هغې مینجمنټ چې دی نو دا جوائنټ فارسٹ دا خو ډېر مطلب کامن یو هغه یې دی ډیفینیشن یې دی. داسې ده چې دا مونږه په دې خیبر کې تقریبا د تیر شپږو میاشتو نه دا یو کوشش شروع کړی دی چې مونږه څه ځنګلې د خلکو نه په خپل مینجمنټ کې راولو په ډایرکټ مینجمنټ کې. هغې دپاره مونږه په تیرا کې، په شین کمر کې، داسې په زغاخیل ایریا کې دې علاقو کې مونږه کم خلکو سره کېناستو، لوکل چې کوم مالکانان دي، مشران دي، هغوی سره کېناستو، هغوی سره مونږ خبرې اترې وکړې او مونږ خپل دا هغه چې کوم دی زمونږ د جوائنټ فارسٹ مینجمنټ چې کوم کنسپټ دی هغه مونږ د دوی سره شیر کوو. نو په هغې کې ډېر خلکو دا اعتراض و یا دا سوچ و یا دا فکر و چې یاره چونکې دا خلک جنگ زده ماحول کې ډېر وخت نه پاتې شوي دي، نو هغوی دا هغه و چې یاره چېرته ګورنمنټ چې کوم دی هغه زموږ نه د خپل ځنګل هم اخلي. خو بیا چې مونږ کله خلکو سره کېناستلو مونږ خلک په دې شي باندې پوه کړو چې یاره په دې کې د فارسٹ ډپارټمنټ ستاسو د ځمکې سره هېڅ رول نشته. هغې دومره دا حد پورې رول دی چې په هغې باندې ولاړ ځنګل چې دی هغې مینجمنټ د ستاسو چې کوم رسم و رواج دی هغې مطابق مونږ به تاسو سره کوو. خو خالی دا ده چې هغې به پروټیکشن زیات شي او بیا لږ ساینټیفک طرف ته به مونږ بوځو چې کوم بوټی کټ کول ضروري دي، خپل ضرورت یې نه پوره کوه، کوم نه دي ضروري هغه ته مه کټ کوه. نو دا باندې مونږ تیر د شپږو میاشتو نه لګیا یو. ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې 3-4 کمیونټي سره اوس الحمدلله مونږ تقریبا اګریمنټ په فاینل سټیجز باندې دي، نو هغه به مونږ دوی سره هغه کوو. دا خو ګوره داسې ده جوائنټ فارسٹ مینجمنټ کې بیسیکلی دا کیږي چې زموږ او د هغوی په منځ کې یو اګریمنټ کیږي د یو خاص ټایم دپاره، فار ایگزامپل 10 سال 15 سال. په هغې کې د ځنګل استعمال به د مالک په مرضۍ باندې وي، خو په هغې کې لږ څو شیزونه داسې دي هغې ته ګوره د فیول وډ ډیمانډ هغه به ورته پوره کیږي، د ټیمبر ډیمانډ به دی د خپل هغه نه ایون چې کله موږ مینجمنټ پلان ورته جوړ کړو نو د دوی په ځنګل کې که چېرته غټ ځنګلي باز شته په د تیرا میدان علاقې کې غټې غټې ځنګلي دي، هلته داسې بوټي هم شته چې هغه غورځېدلي دي، پراته دي، خرابیږي. نو هغه چې کله ورکینګ پلان ورته جوړ کړو نو ایون هغه هم موږ د دوی د فایدې دپاره یوټیلایز کولی شو. خو په دې کې د دې هېڅ هغه نشته چې ډپارټمنټ یا ګورنمنټ ته دوی نه ځنګل په خپل کسټډي کې په کسټډي کې مونږ نه اخلو، مونږ خالي دومره کوو چې هغې مینجمنټ چې کوم دی مینجمنټ هغه مونږ په هغه کې او په مینجمنټ کې هم دوی د اول ورځې نه واخله تر اخره پورې به دوی زموږ سره موجود وي او شامل وي، د مینجمنټ په هر ډیسیژن کې به دوی موږ سره موجود وي. داسې ده چې تاسو د ګلوبل وارمنګ خبره وکړه، دا خو ګوره داسې ده چې اوس ګلوبل وارمنګ یو کامن مین ټاپک جوړ شوی دی، هر څوک پرې خبر دی چې د ګلوبل وارمنګ یا چې کوم هغه ډیمیجز دي لکه فلډ زموږ باډا ریور باندې اکثر ډېر غټ فلډ راځي داسې په لنډي کوتل د ایریا کې. نو اوس خو پکار دا ده چې هر انسان چونکې دا زموږ مذهبي فریضې سره سره قومي او معاشي فریضه ده، نو پکار ده چې هر انسان د ځنګلو په پروټیکشن کې زموږ سره ملاتړ وکړي او چېرته چې زموږ نه کمې کم بیشي کېږي نو بالکل هغه دې موږ ته سنګل آوټ کوي. نو موږ به وقتاً فوقتاً چونکې موږ ډپارټمنټ اوس دا چې کوم مرجر نه پس چې کوم انټروینشنز دي ډېر نوي دي،
ټایم به لګي مونږ هوپفولي چې ان شاء الله ډېر زر به مونږ ایشوز چې دي د پروټیکشن حوالې سره هغه هم سیټل ډاون کو. تاسو دویمه خبره وکړه چې تیرا کې چې کوم دی بالکل د 2-3 ورځې نه زما مونږ ته هم ریپورټ کیږي چې الته مونږ یو اکشن کړی دی زمونږ سره زوړ لرګي کنفیسکیټډ لرګي او هغې باندې کوډ بیا ډیسیژن هغه د ګورنمنټ په فیور کې کنفیسکیټ شو نو هغه پروتو د 2020 نه لرګي پروتو نو مونږ بیا هغې چونکې پای کې لیګیلیټي د ایشوز وي خو خیر هغه سیټل ډاون شوي نو مونږ بیا یو اوپن اکشن وکړو په هغې کې د خیبر ټرایبل ډسټرکټ نه ټول چې کوم کنټراکټرز و کوم ټیکیداران و هغه ټول د خیبر ټرایبل ډسټرکټ نه پکې مونږ انوایټ کړل هغه رالل هغوی په اکشن پروسس کې حصه واخیسته نو هغې نه پس ظاهره خبر هغې پروسیجر دا دی چې بیا کله سکسیسفل چې کوم بیډر وي هغې ته مونږ ټرانسپورټ پاس ورکوو نو مونږ چې کله ټرانسپورټ پاس ورکو چونکې دا چې کوم کنټراکټر و یا بیډر و دا خو د اوپن مارکیټ نه د ټرایبل ډسټرکټ نه راغلی و نو دا چې لرګي د چا نه نیولی شوی کوم خلکو نه نیولی شوی کوم سمګلرز وو نو هغه راوچت شول یو پروپیګنډه یې جوړه کړه چې یاره دلته دا لرګي دی دا مونږ هغې ته خپل ډاکومنټس چې کوم هلته سیاسي کمیټي ده یا څه د دوی ارګنایزیشن دی هغوی ته مونږ وایو چې یاره دا زمونږ ډاکومنټس دي تاسو ډاکومنټس ویریفای کړئ یو نګ یا لرګی چې کوم دی هغه تاسو ورسره کراس چیک کړئ ادروایز تاسو دا ابجیکشن نشئ کولی چې یاره دا لرګي به لاندې نه ځي نو دا به ډیفینټ ځکه چې سړي باندې مونږ خرڅ کړی دی هغې اغوستی دی کمیونټي راپاڅېدلې وه په کمیونټي کې کسانو د ځنګل مالکانانو وارثانو ټول خو نه خو څو کسانو پکې هغوی خپل ځنګل خرڅ کړی و هغوی خپل ځنګل په بل چا باندې خرڅ کړی و مونږ ته چې دلته انفارمیشن رال نو مونږ فورن کار په هغوی باندې سټاپ کوو نو هغوی سره اوس هم زمونږ جرګې روانې دي خو هغوی دا وایي چې دا زموږ خپل ځنګل دی نو موږ ورته ټیک ته ځنګل دی خپل سبا چې د لرګي روډ ته راځي نو که ستا سره زما مینجمنټ آرډر نه هم وي که ستا سره زما جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کمیټي نه هم جوړه او په روډ باندې خو ته د دې ټرانسپورټیشن نشي کولی خو کوم زموږ ټیمبر ټرانسپورټیشن رول 2004 هغې وایلیشن خو دی نو هغې سره زموږ خبره روانه ده خو بهر پای کې چې کوم مالکانان دي چې چا خرڅ کړي دي هغه به ډیفینټلی دا هغه کوي چې مطلب هغه د دوی کنټریکټ چې د هغه سر ته ورسي خو مونږ اوس بند کړی دی او نور چې لینډ ډپارټمنټ دی چې د چا سر رول دی هغې ته مونږ خپل کرسپونډنس مور سره کړی چې د دې کسانو خلاف لیګل ایکشن واخیستی شي داسې ګوره لکه که وګورو په کار خو دا چې هر یو مالک یا چې څونه ځنګل د کمیونټي دي په کار ده چې هغه مونږ په خپل مینجمنټ کې واخلو هغې 2 وجې دي یو وجه دا ده چې ډیر داسې علاقې دي چې هغه خلک دلته په سیټل ایریا کې پاتې کېږي هغه خپل علاقو ته واپس تر اوسه پورې نه دي تللي نو مالک چې دی په خپل علاقه کې موجود نه دی نو هلته د مینجمنټ اوس د هیچا په لاس کې هم نه دی د ځنګل بربادیږي خرابیږي ظاهره خبره ده په هغې کې ځنګل نه غلا کېږي خو که دا چېرته مطلب دا مینجمنټ مطلب دوی موږ ته کړی وی انټرسټ کړی وی په ټایم باندې نو اټلیسټ دا ایشوز به نه وي بیا دومه غټه ایشو دا ده چې کومه لا کې دا دی چې یاره فور ایگزامپل د یو مالک ځنګل کټ کېږي نو مالک به راځي هغه به موږ ته په ریټن کې اپلیکیشن راکوي نو بیا به موږ فردر موو آن کوو دلته خو تاسو ته پته ده چې په دې قبایلي نظام کې دا مسله هم ده چې چونکې فارسټ جاینټلی دی د یو سړي ورډه پې خوږیږي هغه موږ ته د انفارمیشن تر حد پورې خو کې خو چونکې مینجمنټ زموږ په لاس کې کمپلیټلی نه دی نو موږ بیا چې کله هغې خلاف لیګل ایکشن اخلو نو موږ ته بیا ډېر هرډلز وي نو زه وایم چې ستاسو کوېسچن چې څونه زه وایم چې ټول ډسټرکټ خیبر کې چې څونه چېرته ځنګلي دي په کار ده چې هغې کمیونټي راشي مونږ به ورشو مونږ به ورسره کینو خو چې زمونږ دا خواست و دا مینت هغوی ترسره کړي او دا کمیټې مونږ سره جوړې کړي